بسم الله الرحمن الرحیم. غیر جان تاسو ته مخاطب یم. په دې نننی ویډیو کې څنګه زما دا سلسله د ویډیوګانو د سوشل پرابلمز په باره کې وي او مغه دا اوس سلسله جاری ده. نننی ویډیو د نوی نکاح په باره کې یا د دویمې نکاح په باره کې زمونږ د معاشرې دا یو غلط سوچ دی چې اکثر له خلک نکاح ته لږ په سپک نظر باندې ګوري چې یاره دا دویمه نکاح ولې وشوله یا پیلنی نکاح چې دی نو په هغې کې خلک د شد و بد د هغې نه شکار وي چې کله یې ولې وکړو. شرعي لحاظ سره خو زمونږ ته اجازت دی چې ماشوم او ماشومه دواړه کله بالغان شي نو هغې ته د واده اجازت دی، هغې چې هر کله کول غواړي نو هغې یې کولی شي. خو چونکې څه زمونږ د دې معاشرې څه خپل پرابلمز دي نو اکثر له والدین بیا هغه خبرې ډسکس کوي او هغه اکثر له خلکو ته ویم او زمونږ په دې معاشره کې اکثر له دا یوه خبره زیاته زیرې ګردش وي، د هلک نوکري نشته، د هلک څه کار نشته او یا اکثر له زمونږ دا خبرې کیږي چې یاره کله په خپلو خپو باندې ودرېږي نو هغې نه پس پرده کوو. دا زمونږ ځان له دوکه ورکول دي. د هغې وجه څه ده؟ د هغې وجه دا ده چې اوس مثال که مونږ یو کس دی او هغه له واده وکړو، هغه خپل کاروبار خپله نوکري هر څه لري او د واده نه پس بیا هغه باندې داسې څه بحران راشي نو د هغې به څوک ذمهوار وي؟ دا خو د الله طرف نه دی، د الله طرف نه چې کومې فیصلې شوي دي هغه به اسم کیږي. بل رزق رسان الله دی، رزق ورکوونکی د الله ذات دی، په دې باندې بروسه پکار ده چې مونږ له به رزق الله راکوي. دا خبره چې کومه مونږ په نوکرو پسې تړلې ده او یا مونږ د کاروبار پسې یا د خپلو خپو په ودرېدو باندې دې پسې مونږ تړلې ده، د دې نه ښه دا نه چې مونږ یو سټپ واخلو. زمونږ چې کله پلار او نیکه به کوم وخت کې ودونه کول هغه وخت کې هغوی نوکریانې کولې، هغه وخت کې د هغوی کاروبارونو ساده باده خلکو خپله زمینداري به یې کوله، په وخت به یې ولې ودونه وکړل. اکثر له به چې کله بچي رازلمي شولو نو دی به مو سره ماشاءالله ښه نوجوان به. اوس اکثر له زمونږ په 3500 په 3600 په 3700 په 38 سال په عمر کې د هلک او د جینۍ واده کیږي نو چې کله هغه ماشومان راغټېږي دی 50-55 ته رسېدلي وي او بیا د دوی د زړه زور نه وي چې د خپلو بچو دپاره څه سټرګل وکړي یا هغې دپاره څه محنت یا خواري وکړي، ځکه چې هغه وخت تېر شوي و چې کوم وخت د سټرګل وي هغه وخت کې دوی د نوکرو دپاره لګوي، کله یو ځای کې درخواست ورکوي کله بل ځای کې درخواست ورکوي. یو دا زمونږ د دې معاشرې المیه ده، دا زمونږ یو غټ نقصان دی. دویم، کله نه چې په سرو زرو باندې دا قیمت د زیاتوالي والا هغه بحران راغلی دی او دا بحران د ټول ملک دی او د ټولې دنیا دی. تقریبا د کرونا نه پس تقریبا په دې باندې د دې دا گروت روان دی او په بره باندې ځي. زه صرف یو تجویز پیش کوم او دا د خپل د زړه رای تاسو ته در کوم چې آیا دا سره چې کوم دی دا ضروري دی، دا فرض دی، دا سنت دی، دا مستحب دی، دا واجب دی چې را خامخا دی مونږه دا د بچو دپاره وکړو. د دې نه خو ښه خبره دا ده چې مونږ د آرټیفیشل طرف ته لاړ شو، د دې په ځای باندې نور څه وي خو چې زما د لور کور ودان شي، زما د زوی کور ودان شي او دا د دواړو طرفینو والدینو ته دا سوچ کول پکار وي چې یاره زما زوی او زما لور دا دواړه د واده نه پاتې کیدی شي، دوی په ګناه کې مبتلا کیدی شي نو دې نه ښه دا ده نه چې دوی په خپلو خپو باندې په خپله ودرېږي. د شادي شده کس ذهن میچې ور وي، هغې بیا د خپل کور، د خپل کلي ولس، د خپل خوا کې د ګاونډ، د خپل ناستې پاستې د هر څه بیا خیال ساتي، هغه کې په خپله دا میچورټي راشي. زمونږ په دې معاشره کې اکثر له د شادي شدو کسانو نه دومره غلطیانې نه کیږي څونه چې د غیر شادي شده کسانو نه کیږي. نو ښه دا نه ده چې دا مونږ شادي شده طرف ته دوی بوزو. یو دویمه خبره چې زمونږ په دې معاشره کې د دویمې نکاح اکثر له په دې باندې زیات تر خلکه هغه پې خفه کیږي او چې څنګه ورته وایي چې بل واده کوم نو بس ډایرکټ به ورته وایي ولې څه چل دی، ښځه کې دې څه چل دی، ماشومانو کې دې څه چل دی. دا خو یوازې دغې پورې خبره نه ده چې خامخا دې دغې کې څه چل وي. دا ښه خبره نه ده چې یو بله کونډه ښځه یا یو بله طلاق یافته ښځه یا یو بله جینۍ هغه د هغې کور ودان شي، دا څه بده خبره ده. په پخوانی زمانه کې چې مونږ د نن نه داسې یو 50-60 کاله 70 کاله شاته لاړ شو او وګورو او سوچ وکړو چې یاره هغه وخت کې جینکې زیات تر ویښته سپینېدل او هغه وخت کې به ودونه نه کېدل او که اوس دې وخت کې زمونږ اکثر له د جینکو په سر کې ویښته سپین لګي. سوچ وکړئ لکه تاسو په خپله معاشره کې په خپل ګاونډ کې په خپل خوشا کې دا تپوسونه او دا وګورئ، په خپلو سترګو به تاسو ووینئ
چې دا مخکې زیات وو که اوس زیات شو. څه زمونږ د آیډیاز ورته زیات دي، څه زمونږ خیالات او ترجیحات ډېر زیات اوچت دي، او په دې کې زمونږ جنکۍ هم شکار دي. جنکۍ هم همدغه شان سوچ لري. هغوی هم اکثر له 17 ګریډ او د 18 ګریډ نه کم تنخوادار کس سره د واده کول نه غواړي. نو آیا دوی به ته دغه کسان ملو شي؟ اوس د پاکستان په دې ګورنمنټ کې 17 او 18 په ګوتو باندې شمارل کېږي چې دا ټول پاکستان کې څونه دي، یا به لکي یا به 2 لکي یا به 2.5 لکي یا به 3. د هغې نه زیاته کیپیسټي شته دی نه. او په پاکستان کې د زنانو شرح څونه ده؟ تقریبا د سرویس په مطابق باندې پاکستان کې 55% زنانه دي. 55% زنانه زمونږ د آبادۍ د نیمې نم زیاتې زنانه دي. نو دا به چېرته ځای کېږي؟ دا به څنګه ځای کېږي؟ دا به همدغه شان ځای کېږي. ما یو سروې کتلی وه، ما په خپله په هغه سروې باندې بیا یو کالم هم ما لیکلی و مخکې. هغې کې لیکلي و چې د هر پاکستاني په سر باندې تقریبا 3.5 ښځې رسي. دا دغه سروې په مطابق باندې و چې لکه دا 3 ښځې ښه کنفرم د ټولو رسي. زه دا نه وایم چې لکه هر یو کس ته 3 ښځې وکړي. زه دا وایم چې د دویمې نکاح ته ترجیح ورکړي. په سعودي کې یا په دوبۍ کې یا په اماراتو کې یا لین کې په دغه ځینو کې تاسو وګورئ، په دغه ځینو کې به تاسو ته هېڅوک هم غیر شادي شده ښځې یا زنانه نه میلاویږي. هغوی واده کوي، ای واده له ترجیح ورکوي. ای دې ته نه ګوري چې دا کس څه کوي څه نه کوي، بس واده ورسره وکړي، خپل کور آباد کړي. نو د خپل کور د آبادۍ دپاره دا سوچ پکار دی، د خپلو بچو دپاره دا سوچ پکار دی. دې دپاره دا سوچ وکړئ چې یاره هغې په یو ګناه کې مبتلا نه شي. او د دویم واده دا خبره ته د ذهن نه ویستل پکار دي چې دا بده خبره ده. هېڅ بده خبره نه ده. نبي علیه السلام څونه ودونه کړي وو او صحابه کرامو څونه ودونه کړي وو. زمونږ خلفای راشدینو څونه ودونه کړي وو. دا زمونږ اکابرین نه دي، دا زمونږ د سر تاج نه دي، دا د اسمان ستوري نه دي. نو چې هغه زمونږ هغه اکابرینو په داسې قدمونه اغوستي دي، نو موږ هم پکار دي چې په هغه قدمونو باندې خپې کېدو. نو دا نننۍ ویډیو صرف او صرف په دې دویمې نکاح په باره کې او د نکاح اسانولو دپاره، نکاح سهل کولو دپاره. ځکه چې کلم د نکاح لارې بندې شي نو ګناهونو لارې کولی شي. دا یوه خبره اخري تاسو ته مې کوله. خوشحاله او بریالي اوسئ. د لوی الله په امان.